یا کله هغوی خپل سپیچز کوي ته وایي چې بس هغوی هر څه کړي دي او مسایل ته ته وګورې نو بس سړي حیران شي چې کوم مسایل وجاړو کوم ستا به وینا مقصد دا چې ته به په کراچۍ کې ناست وې نو ستا به دا محسوسول چې یاره هر څه لکه ګل و ګلزار شوي دي. السلام علیکم ناظرین، زه یم سید زاهدیان، زما سره نن موجود دی تعدیل هرکلی وایم چې راغلی ډېره مننه او زموږ سره نن په سټوډیو کې څه حالات دي د کراچۍ او د خپل کلي د زیره د کوهستان د دې علاقو څه فرق محسوسوې؟ بس ډېره مننه، ډېره شکریه چې تاسو موږ ټایم راکړو. بیسیکلی که وګورو نو د کراچۍ او د کلیو د ښارونو په مختلفو زندګي وي، هلته سهولیات ډېر وي، په کلیو کې مختلف مشکلات وي. نو کافي که موږ وګورو بیا سپیشلي کوهستان طرف ته نو دا د دې علاقې کوم مسایل دي نن سبا کې د روډ ډېره غټه ایشو ده او که نور د اورال موږ وګورو نو بس واقعي په ښارونو کې زندګي ډېره اسانه وي، هر سهولتات میسر وي. او بیا خاص کر هغه خلک لکه تاسو چې لاړ شئ بیا په کلونو کلو هلته یې هغه سهولیاتو د هغه دغه سره عادت شئ او واپس راشئ په یو کنډراتو کې مطلب دا یې سړی چې یاره زه روان یم یا په دغه کې معلوم هغه صورتحال پیش کوي. بلکل که وګورو نو واقعي ډېر زیات ستونزې وي، ډېر زیات مشکلات وي او که دلته راشي نو ډېر مشکلات وي سړي ته. زه به ته دا ووایم که زموږ سپیشلي کوهستان سایډ ته وګورو نو یو ایشو نه ده، یو مسله نه ده. که ته بیسیکلي ته وګورې تاسو ته مسایلستان دی. بیا زموږ کوم سیاسي غړي دي که هغه وګورو نو هغوی کله چې پریس کانفرنس کوي یا کله هغوی خپل سپیچز کوي ته وایي چې بس هغوی هر څه کړي دي او مسایل که ته وګورې نو بس سړي حیران شي چې کوم مسایل وجاړو کوم ستا به وینا مقصد دا چې ته به په کراچۍ کې ناست وې نو ستا به دا محسوسول چې یاره هر څه لکه ګل و ګلزار شوي دي. او بلکل هلته چې موږ وکتا نو د هغوی کوم سټیجز و کوم د هغوی تقرر نو په هغه کې به هغوی داسې لکه ته چې بیخي لندن کې جوړ کړی دی او بیا که کلي ته ته راشي کم مسایل ته وګورو نو سړي خفه شي او په دې کې به زه دا وایم چې ټول زیاته غلطي زموږ د عوامو هم ده او خپل د حق حقوق تپوس نه کوي. سپیشلي د روډ ډېر غټ ایشوز ده. که بیا موږ وګورو نو موږ وایو چې یاره موږ په هیلث باندې کار کړی دي. د خیبر پښتونخوا زیاتر ټوټل په خیبر پښتونخوا کې دا مسایل دي. که زموږ علاقې ته ورشئ تاسو په مختلفو هسپتالونو کې تاسو لاړ شئ ادویات به نه میلاویږي، حتی کېدای چې سرنج هم نه میلاویږي. نو د ټول نه زیات ایشوز د روډ دا د هیلث دا د ایجوکیشن دا بل تاسو خپل کتل دي په 2010 کې د برکوټ او سکول سیلاب وویل کړه. په 2010 کې خو تاسو حساب ولګئ څومره ټایم وشو تر اوسه پورې دغه بلډینګ نه دی مطلب جوړ شوی. هغه ماشومان چې کوم دي هغه په کمونو باندې سبق وایي، کلیام اسمان هغوی سبق وایي. بلکل یوازې یو مسایل نه دي که هر مسله ده په کوم یعنې په دې تېرو دوه درې میاشتو کې چې ته په کلي کې موجود یې نو تا همدغه اندازه واخیستله چې یاره کم سے کم دلته یوه مسله نه دوه نه دي او مسایلستان دی. نو ته څه سجست کوې دې خپل سیاسي زعما ته یا خلکو ته یا ضمني انتظامیې ته یا صوبایي حکومت ته چې څه کول پکار دي؟ یاره د ټول اول خو دا دی چې په هر کلي کې تنظیم جوړ شي، هغوی د خپل حقوق نه خپل عوام خبر کړي چې یاره ستاسو دا د حقوق دي او تاسو ته دا چیزونه میلاوېدل پکار دي. د حکومت د خیر چې کوم حقوق موږ ته میلاوېږي زیاتر خلکو دا هم پته نشي چې هغوی بنیادي څه حقوق دي. بس صرف او صرف دا دی چې هغوی ته دا ویل کېږي چې تاسو به ووټ فلان کیله ورکوئ دا دی او بس زنده باد مو د پاره لپاره ساتلي دي. نو زه به دا وایم چې په هر کلي کې تنظیم جوړول پکار دي او هغه تنظیم دي باقاعده کوم سیاسي غړي دي هغوی دي نه نو ته تنظیم په ټیک ده، تنظیم به جوړم کړي، کمیټي به جوړم کړي، خو ته په دې خپله سوسایټۍ کې دا توقع د هغه خلکو د هغه عوامو نه کې چې کوم بالکل سپرس خلک دي چې هغه د دې خلکو بیا مقابله وکړي یا د دې خلاف خبره وکړي. به که یوت نن سبا وګورې نو ماشاءالله زموږ یوت ډېر قابله دي او زه سپیشلي یوت ته دا وایم چې هغوی خپل حقوق وپېژني، خپل خلک دي آګاه کړي د دې نه چې زموږ دا حقوق دي، کوم مسایل دي د هغه د حل دپاره د هغو راوځي او مختلف چې کوم سیاسي غړي دي هغو ته خپل مطالبات کړي. نو د یوت نه زموږ دا زیاتر که موږ د یوت نه موږ دا توقع تمه لرو چې هغوی د خپل په مسایلو باندې نظر واخلي او باقي زموږ کوم ښې مشران هم دي هغوی ریسپیکټ کول پکار دي خو هغوی دومره خاص سیریس نه دي چې زه ووایم زموږ دغه علاقې خلک کوم مشر چې دی مشر زما دا مطلب دی که زه وګورم نو ډېر داسې مختلفې جرګې سیستم شوی دی لکه ستونزو مسایلو په باره کې بیا په هغې کې ټیکهدار راپاڅېدل دي او مختلف خلکو له پیسې ورکړي دي باقاعده په دې کې ما سره پروف هم شته دی. نو هغه بیا
هغه کوم که تاسو وګورئ یو پل باره کې زه تاسو ته خبره وکړم هغه کې ځنګل لرګي لګېدلی دي یا داسې نور قومي خلکو هم کار کړی دي او ټیکهدار راغی هغه په هغه کې لږ ډېر کار وکړو چې کله یوت هغه پسې راپاڅېده نو هغه ټیکهدار په ځینو مشرانو کې پیسې تقسیم کړلې او معاملات یې بس اخوادي وکړو بیا بس هغه لاړو ختم شو هغه پل بیا دوباره چې اوس ریسنټلي سیلاب راغلی نو هغې بیا خراب کړی دي. تاسو دا وکتلو چې دی هغه اته عادلو چې دی په کراچۍ کې ناست وو دلنې نه په دوربین کې به یې کتلو او ډېرې خوږې او تفصیل خبرې به یې کولې چې زموږ علاقې دا وي خو نن چې څونه هغه راغلی په دې دوه درې میاشتو کې خپل کور کې دی په خپل کلي کې دی نو د مسایلو هغه ته پته ولګېده چې څونه امبار دی او دا امبار لکه دا ما لاس پسې دی وکړو چې یوازې خو سیاسي قایدین مشر نه دی چې یا بی یا امنه هغه چې نورم کوم د کلو د علاقو خلک دي مشران دي هغه قابل خلک دي او دوی چې د هر سیاسي لپاره هغه دا ور پیدا کوي نو په کار ده چې هغه خپل اثر رسوخ هغه استعمال کوي او د عوامي او د زموږ مسلو د حل کولو لپاره هغه خپل یو اهم رول ادا کوي. اچھا تاسو او بل په لاس کې به زه دا ووایم چې هر سړي د خپله ذمهداري وپېژني هر سړي د خپل ځان ته دا سوچ وکړي چې یاره دا کور کلي دا کم د علاقې مسایل دي ګوره واړه مسایل هغه هر انسان هم حل کولی شي که تاسو وګورئ مونږ زیاتره زمونږ په لکه سایډونو ته که زه وګورم نو زمونږ په سایډونو باندې روډونه تللي دي هلته خلک د روډ دومره خاص خیال نه ساتي بیا که ټورسټ راشي که شیل ټاپ ته ځي یا داسې بلې علاقې ته ځي نو هغوی بیا ډېر سخت پریشان وي. جی بالکل بالکل ډېر اهم خبرې وکړې په دې نوټ سره به بالکل مونږ د دې پروګرام غواړو اجازه ته ستا هم ډېر شکریه ادا کوم او ناظرین د یو بل نوي پروګرام سره بیا حاضرېږو. الله حافظ.